اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ سبا نہم رکوع او 22 نمبر آیات رد په مشرکانو باندې مختلفو طریقو باندې قل ادعوا الذین ورته فرمایي چې راو غواړي هغه کسان ورته فرمایي نبی علیہ السلام چې راو غواړي هغه کسان زعمتم من دون الله چې تاسو ګمانونه کوي پاغي باندې بغیر د الله تعالی نه د خدای لا یملکون دوی نشي مالکان کېدای مثقال ذره په اندازه د یو ذری په سماوات پاسمانو کې او ولا فی الارض او نه پس مکه کې او مالهم او نشته دوی د پاره فيه ما په دې مکه اسمان کې من شرکن س شرکت او ماله او نشته د دغه الله تعالی د پاره منهم د دې بوتان من ظاهرین څوک امداد کوون کی ولا تنفع الشفاعه او فائدہ نه کوي سفارش عنده د پنځ باندې الا مگر لمن هغه چاته اذن له چې اجازه تو کی هغه ته الله تعالی حتا تر دې پورې اذا فزع عن قلوبهم چې کله لری کړي شي د دوی د زړونو نه یرا قالوا نو یی کله چې لری کړي شي د دوی د زړونو نه یرا د چانه لری شي هغه شافعانو نه چاغه سفارش کوي قالوا نوایب اغه طالبان د شفاعت ماذا قال ربكم سو فرمایل رب دستاسو قالوا وای دغه شافعان الحق حق ویلو وهو العلی الكبیر او د الله تعالی ډیر اوچت الکبیر او ډیر لوی دی اوچت د شان په لحاظ سره کبیر دی د بادشاہ په لحاظ سره قل ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم من يرزقكم څوک دی چې رزق در کی تاسو ته من السماوات د اسمانونو او الارض او د زمکونو قل الله ورته فرمای چې الله تعالی دی و ان او بشک مونږه او ایاکم یا تاسو ته او تاسو ته او ایاکم او تاسو ته لعلى هدن خامخا په هدایت باندې دی او فی ضلال مبین یا په ښکارا گمراهی کې دی نو مونږه او تاسو یا په هدایت یو یا په ښکارا گمراهی مقصد د دې دا دی چې مؤمنان چې دا په هغه باندې هدایت باندې او کافران چې دا په گمراهی ښکارا باندې قول ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم لا تسالون تاسو نه سوال نکیږي اما دا هغه څه په باره کې اجرمنا چې جرم کړی دی مونږه ولا نسالو او سوال بنی شي کولای اما دا هغه څه نه تعملون چې تاسو یې کوي قول ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم یجمع بیننا ربنا جمع کوي مونږه ربنا رب زمونږه ثم يفتح بیا به جداوال راولي الله تعالی بیننا زمونږ په منځ کې بالحق په حق باندې وهو الفتاح العلیم او د الله تعالی کولاون کې دی العلیم او ډیر زیات پوها دی قول ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم ارونی راوخی مات الذین هغا بوتان الحقتم به چتاسو پیوسته کړي دی به دغه الله تعالی سره شرکا شریکان کلا هرگز دا سنا شرکا نشتا الله د پاره بل هو الله بلکې دا الله تعالی چې العزیز ډیر غالب دی الحکیم خاوند حکمت والا دی وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا او موږ نه لګلې ته اے محبوب علی السلام مگر د ټولو خلقو لپاره بشیر او نذیر ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقنا نه پوهیږي نبی علیہ السلام فرمای ارسلت الى الخلق کافه بخاری شریف حدیث ہے 523 نمبر حدیث ہے مسلم شریف بخاری نہ ارسلت الى الخلق کافه زرا لګلې شویم د ټول مخلوق لپاره دلته صرف الى الناس الا کافه للناس حدیث کې ویل شول ارسلت الى الخلق کافه ټول مخلوق ته زرا لګلې شویم هر یو نبی بخپل علاقه لراتلو خدای د تمام مخلوق لپاره رسول دی ويقولون اوایدا کافرن متى هذا الوعد کلبویدا وعدا دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتیا وایل کی قول تو فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم لکم د تاسو لپاره میعاد یو زید وعده اشتا یوم میعاد یوم اغا زید وعده د ورځې لا تستاخرونا
چنرستو کیږي عنه د هغې نه ساعتن یو ساعت ولا تستقدمون او نه به مخکې کیږي. وقال الذين كفروا او ويل باغی کسانو چې کفر کړی دی لن نؤمن هرگز به مونږ یقین نه ونکو بهذا القرآن په دغه قرآن باندې ولا بالذي او نه په هغه کتاب بین یدیه چې مخکې د دین دی ولو ترى او کچرته توینه اذ ظالمون په هغه وخت کې ظالمانو موقوفون چې دوی ودرولې بشي عند ربهم د خپل رب په نسبت یرجع واپس کوي به بعضهم زنی دوی الی بعض زنی نور تا القول وینا یقول الذين وای باغ کسان نستدعوا چې کمزوري ګڼلې شوی کافران للذین هغه کافرانو ته استكبروا چې تکبر کړو لولا انتم لكنا مؤمنین کچرتا تاسو نو وای به موږ مؤمنان. قال الذين وای باغ کسان نستكبروا چې تکبر کړل للذین هغه کسانو ته نستدعوا چې کمزوري ګڼلې شوی دي نحن آیا مونږه صددناکم من کړي وای تاسو عن الهدى د هدایتنا بعد اذ جاءکم رستو د هغه نه شراغلی او تاسو ته بل کنتم مجرمین بلکې وای تاسو مجرمان. نو مشران ورته یي چې کشرانو مو خو تاسو من کړي نوې د هدایت نه بلکې تاسو به مونږ پسې لبیک ویلو. وقال الذين اوائبه کسان نستو دې بوج کمزوري ګڼلې شوی دي للذین هغه کسان ته استكبروا چې تکبر کړي بل مکر الليل والنهار بلکې تدبیر د شپې او د ورځې اس باغ وخت تأمرون نه چې تاسو به حکم کول مونږه تا کشران ورته ان نکفر بالله چې مونږ کفر کو په الله تعالی باندې ونجعل او مونږه وګرځو له دغه الله تعالی لپاره اندادن شریکان واسر الندامه او دی وپټه کې بخماتیا لما راول عذاب هر کله چې دوی ویني عذاب وجعلنا الاغلال او مونږ وګرځو هغه ات کړه فی اناقهم د دوی په چټونو کې هغه توکونه د دوی په چټونو کې هغه ات کړه او زنجیرونه د دوی په چټونو کې الذين هغه کسان کفروا چې کفر کړه دی هل یجزون الا ما كانوا يعملون بدله به نشي ورکولې دوی ته مگر د هغه څه چې دوی چې عمل کولو. وما ارسلنا فی قريه من نذیر او مونږ نه لګو په یو کلی کې من نذیر څوک را ورکوونکی الا مگر قال وای مترفوها هغه مالدار په دوی کې مگر وای مترفوها هغه مالدار د دغه کلی خلک اغا عیش پرست د دغه کلی خلق ان بشک مونږه بما پاغیس اور سلتم چې تاسو را لګلې شي به پاغي باندې کافرون هم کافران یو. کله بنچ یو کلی لا یو نذیر وی راغی یعنی یو نبی وی راغی نو دغه کلی مالدار خلق متویل چې را مونږ د تاسو نه من کړی. وقالو او يلبدو نحن اکثر اموالا واولادا مونږ ډیر زیات یو اموالا د مال په لحاظ سره او اولاد او د اولاد په لحاظ سره وما نحن او نه مونږه بمعذبین دا عذاب ورکړې شونا. قول تو پر میں نبی صلی الله علیه وسلم ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء بشکر رب زما چې فراخوي رزق هغه چاته چیرې دی وشي ويقدر او کموي ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقنا نه پويږي. وما اموالکم او ندی مالنا تاسو ولا اولادکم ونا اولاد تاسو بالتي هغه تقربکم چې تاسو نزدیکيږي عندنا زمون سره زلفا په نزدېکت سره الا مگر من امنا هغه څوک چې ایمان راوړي او عامل صالحا او نیک اعمال کړی وي فاولائک نو دغه کسان لهم شته دوی پر جزاء او ضعف هغه بدلت دو چندا بما په سبب د هغه څه عاملو چې دوی عمل کړو وهم او وی بدوی فی الغرفات په بنگلو کې امنون په امن کې. نو د تاسو مال او اولاد چې دا فائدہ نه ورکړي مگر هغه چې هغه مؤمنان وي او نیک عمل خلک هغه له فائدہ ورکړي. والذین هغه کسان یسعون چې دوی کوششونه کوي فی آیاتنا یعنی فی ابطال آیاتنا په باطل اولو زمونږه آیاتونو کې معاجزین دوی په خپل ګبانونو کې عجز کون کې دي الله لرا اولئک دغه کسان فی العذاب په عذاب کې به محضرون حاضر کړي شو نوی. قول ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم ان ربی بشک رب زما یبسط الرزق فراخوی رزق لمن هغه چاته یشاء او چې اراده وشي من عبادی د خپل بندگانو ويقدر له او کموي د رزق الله تعالی خپل بندگانو ته. وما انفقتم او هغه څه چې تاسو خرج کوئ من شيء د سشینا فهو يخلفه نو دغه الله تعالی داغي تاسو له بدل درکوي وهو او د الله تعالی خیر ډیر بهتر دی الرازقین غره دی الرازقین د رزق کونکو نا یعنی الله تعالی بهتر رزق ورکون کوي د رازقانو نا.
ويوم وبهغه ورځ باندې يحشرهم چې راجمع بکي الله تعالی دوی جميعا ټول ثم يقول بیا بوای للملائکه فرشتو ته اهؤلاء آیت دغه کسان ایاکم او تاسو کانو دوی یعبدون چې عبادت به کولو اهؤلاء آیت دغه کسانو د تاسو عبادت به کولو ځنی کافران داسې او چاوي بد فرشتو عبادت کوي نو الله تعالی ورته فرمایي چې فرشتو دغه کافرانو د تاسو عبادت کړو قالو دوی بوای سبحانك پاکی د استاد پر انت تولینا دوزم گئی من دونهم علاوه د دوینا بل کانو بلکی و دوی عبادت الجنه چې دوی به عبادت کولو د پیریانو اکثرهم اکثر د دوینا بهم په دوی باندې په دې پیریانو باندې مؤمنون یقین کوونکیو شیطان عبادت شیطان ورته ویل چې دغه بوتانو عبادت وکړو د شیطان د اطاعت به ومنلو نو د چا خبره منل په شکل د الوهیت کې دغه تویل شي شرک ګوره موږ د نبی علیہ السلام اطاعت کو خو په شکل د الوهیت خو نه کو کنه دا الله اطاعتم کو د نبی علیہ السلام اطاعتم کو د بزرگان دین اطاعتم کو د الله اطاعت کو په شکل د الوهیت کې د نبی علیہ السلام مبارک اطاعت کو په شکل د رسالت کې د بزرگان دین اطاعت کو خو په شکل د نیکانو صالحانو کې نه په شکل د الوهیت کې نو دغه کافرانو به د شیطان خبره منله په شکل د الوهیت کې نو ځکه الله تبارک وتعالى ورته نسبت کو چې دوی به شکړو د پیریانو عبادت کو فرشته به پورې د قیامت باندې دغه خبره وضاحت کوي چې دا هغه کافران دي چې د پیریانو عبادت وکړو او الله تعالی دغه خبره وضاحت فرمایلو او په قران پاک کې دغه خبره وینا وکړه فالیوم بسنن وذ لا یملکون بمالک عبادکم زنی تاسو عباد زنی نور د پار نه فائدہ فائدې ولا ضر او نه د ضرر ونقول او موږ وایو للذین کسان ته ظلمو چې ظلم کړي ذو قوت کې تاسو عذاب النار عذاب د اور والا التي هغه عذاب د اور کوته جوړ تاسو به پاغي پرې بن تو کذبون تاسو د دروغ نسبت نه کوله وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ کله چې تلاوت وکړي شي په دوی باندې آیاتونه زموږه بینات واضحه قالو دوی وای ما هذا ندیدا آیاتونه ندیدا قران پاک الا رجل مگر یو داسې سړی دی یرید چې اراده لري ان يصدقكم ما كان يعبد آباؤكم کله چې تلاوت کول شي په دوی باندې زموږه آیاتونه نو چې دا کافران یې چې مړه دا خو داسې سړی خبرې دي چې موږ د پلارانو چې کومه طریقه وا او د نیکونو چې بوتانو ته به عبادت کړو دا هغه مخالفت ده نور څه نشته الا مگر یې رجل چې دا یو سړی دی یرید اراده لري ان يصدقون چې من کی تاسو دا سړی عمد هغه څنګه کان چو یعبد چې عبادت وکولو اباؤکم مشرانو د تاسو وقالو او دوی وای ما هذا الا افکن ندیدا مگر دا دروغ دی چې الله یو دی مفترن د ځان نه جوړ کړی شوی دی ځکه چې یو الله هر شي ته ورسیږي باران ته او بچو ورکول ته او دنیا سیستم ته لہذا دا نشي کېدای نو الله پاک فرمایي چې ګورز دا کولای شم دا ما قدرت ته او زدا کولای شم وقال الذين او الباغي كسانو كفروا چې کفر کړو للحق حق تا لما هر کله جاءهم جراب غي دویتا ان هذا نذا الا سحر مبين مگر جادو د ښکارا وما اتيناهم او موږ نو ور کړی دویتا من کتبین د کتابونو يدرسونا چې دوی به درس کول دا غي وما ارسلنا او موږ نو لګلی اليهم دی عربو تا قبل کا مخک دستانه من نذير څوک رون کوي ابل زنده خبره تیر شو چې الله تعالی فرمایي چې ما عرب لا اے نبی علیہ السلام د تا نمخ کې نبی نه دی لګل دا مطلب نه چې بیخی منه لګل دا مطلب چې ډیر وختو شو چې نه منه لګل عربو کې ټول نه اخیری پیغمبر چې راغلی دا شعیب علیہ السلام راغلی او شعیب علیہ السلام او د نبی علیہ السلام په منځ کې 2000 کال فاصله ده ٹھیک شو عربو له څوک راغلی او هود علیہ السلام صالح علیہ السلام راغلی دا د عربو علاقې دي خدای دوی چې راغلی ورسره بیا ابراهیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام او بیا ورپسې شعیب علیہ السلام او بیا نبی علیہ السلام وکذب الذين نسبت دروغ کړو هغه کسان من قبل چې مخکې دوی نو وما بلغوا او دوی نو رسیدلی
معشار ما آتیناهم هغه لسمې برخې ته هغه چې مونږ ورکړې وه د مخکینو خلکو ته. اے مکې کافرانو مخکینی خلک هم ما تباه کړي، حالانکه مخکینی خلکو لچ کوم طاقت ملاو او کوم مال حال ملاو نو هغه تاسو هغه په د هغوی د مال او د دولت په مخامخ تاسو لسمه برخه هم نه دومره ډېر څه ما ورکړي او دوی نو رسیدلی معشاره هغه لسمې برخې ته ما هغه آتینو چې مونږ ورکړي مخکینو خلکو ته. فکذبوا رسولي نو دوی نسبت د دروغ وکړو زما رسولانو ته. فکیف کان نکیر نو څنګه او هغه انکار زما. دویمه ترجمه فکیف کان نکیر نو څنګه او هغه ناشنا عذاب زما. قل ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم انما اعظکم بشک ز تاسو ته نصیحت کوم به واحده د یوې خبرې ان تقوموا لله چې تاسو ودرېږئ الله تعالی ته مسنا دوا و فرادا او ځان لځان ثم تتفکروا بیا تاسو فکر وکئ ما بصاحبکم من جنه چې نشته تاسو په ملګری باندې من جنت سلیون توبه ان هو نه دا نبی علیہ السلام الا نذیر مگر یاره ورکوونکی لکم د تاسو لپاره بین یدی عذاب شدید مخکې د عذاب شدید ته. قل ورته فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم ما سألتکم ز سوال لکم د تاسو نه من اجر څه اجر فهو لکم که چرته سوال کوم د تاسو نه د اجر فهو لکم نو هغه د تاسو شي ان اجر نه اجر زما الا علی الله مگر په الله تعالی باندې او هو د الله تعالی علی کل شیء شی پاره شی باندې خګوا دی. قل ورته فرمایي اے نبی صلی الله علیه وسلم ان ربی بشک رب زما یقذف نازلوی بالحق حق علام الغیوب خپو هده په غیوب باندې. قل ورته فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم جاء الحق راغ حق وما يبدئ الباطل وما يعيد وما يبدئ الباطل او نه شروع شوی باطل وما يعيد او نه بدی را واپس کیږي او نه بدا باطل را واپس کیږي. بدء خلق معنی مکا وما يبدئ الباطل او نه پیدا کړي باطل او باطل نه پیدا وما يعيد او نه برا واپس کیږي. نو د الله په دربار کې باطل هیڅ قسم حیثیت نه لري وی به خو حیثیت نشته. باطل باندې په دنیا عملو کا آخرت کې هیڅ رزلټ نشته. قل ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم ان ضللت کجت گمراه شم فانما اضل على نفسي بشک دا گمراهی د په ما باندې وی په ما په نفس دی وی وین اهتدیت کجت ز هدایت بیا مزم فبما یوحی الی ربی نو په سبب د هغه چې وحی کوي الی ما ته ربی رب زما انه بشک د الله تعالی سميع خوریدون کده قریب ډیر نږدې دی په اعتبار د علم او قدرت سره. ولو ترى او کجرت توینه اے مخاطبه از هغه وخت فزعوا چدوی او یریږي فلا فوتن نبوی هغه زید تختی واخذوا او دوی به اونې ولشي من مکان د داسې زینا قریب چې نږدې ځای بوي وقالو دوی بوای آمنا موږ ایمان راوړې به په د قیامت باندې به په د دوزخ باندې به په د عذاب باندې. الله فرمایي وان لهم التناوش او کوم ځای بوي یا څنګه بوي د دوی د پاره التناوش هغه اغستل د ایمان من مکان بعید د لری زینا چاغه دنیاو د ایمان اخستل اوس نشتا ځکه چې هغه خو دنیا کې خبرې تیرې شوې او دنیا ډیره لري پاتې شو. وقد او خامخ په تحقیق سره کفرو دوی کفر کړو به په دغه دین باندې من قبل مخکې د دینا ويقذفون بالغیب او دوی به وشتل کول بالغیب په غیب باندې من مکان بعید د لری زینا په دنیا کې به د غیب خبرې کول او باطل به ویل او ویل به چې آخرت نشتا دوزخ نشتا قیامت نشتا بعد الموت نشتا. وحیل بینهم وحیل او پرده براوستل شي بینهم د دوی په منځ کې و بین ما یشتهون او په منځ هغه څه کې چې دوی به خوخوي کما فعل باشیاعهم لکه څنګه چې اوکړې شول د دوی د ملګرو سره دا کار من قبل مخکې د دینا انهم بشک دوی کانو بشکن په شک مریب او شک انکی. بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ فاطر
مکی صورت ته او پدا کې ټول د الله تعالی خپل حمد بیان کړی دی، فرشتو ذکر کړی دی، او بیا خپل قدرتونه بیان کړی دي، او د کافرانو ځنې شبهات یې هغه ختم کړی دي، او د مؤمنانو مسلمانانو جنتونه او د هغې خوشحالۍ بیان شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله، ټول ثنا صفت خاص الله تعالی د پاره دی. فاطر السماوات، زکه چې پیدا کوونکی دی د اسمانونو والارض او د ځمکو. جاعل الملائکه، ګرځونکی دی د فرشتو. رسولان اولی اجنحتنا، خاوندان د وزرو دی دا فرشتي. مثنا، دوی وزر لري. وثلاثه، او درې وزر لري. ورباع، او څلور وزر لري. یزید فی الخلق، زیاتوی الله تعالی په خلق او په پیدا وخت کې ما هغه یشاء چې اراده وشي. بخاری شریف حدیث ته 4856 نمبر. نبی علیہ السلام فرمایي جبرائیل می ولیدو چې 600 وزري. نو مثنا وثلاثه ورباع و600. نو فرمایي چې ګوره دلته یو خود ډیرو نفي نو شوی. الله فرمایي چې دوی وزري، درې څلور. دا یې نه ویلي چې زیاتې ته نشته. د دغه آیات نه نفي د ډیر وزرونو ثابتي. او دویمه خبره ده چې یزید فی الخلق ما یشاء، دا ذکرانه زیاتوی الله تعالی په مخلوق کې هغه چې اراده وشي. یعنی مقصد دا چې 600 وزر ونه. ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر، پاره شی باندې قدرت لرونکی دی. ما یفتح الله نکلوی الله تعالی للناس د خلقو لپاره من رحمت سر رحمت، فلا ممسک لها، نو نشته بندون کې لها دغه رحمت لپاره. خادق تما هغه کو موصوله معنی وکړو. ما هغه یفتح الله چې کلاوی الله تعالی للناس د خلقو لپاره من رحمت سر رحمت، فلا ممسک لها، نشته بندون کې لها دغه رحمت لپاره. سوک وما یمسکو، او نه بندوي دا رحمت. فلا مرسل، وما او هغه یمسکو چې بند کی الله تعالی خپل رحمت. فلا مرسل له، نو نشته لګون کې له دغه رحمت لپاره. چې الله رحمت راولي کی بندون کې نشتا، او چې بند کی لګون کې نشتا. من بعد رسل د الله تعالی نو هو العزیز الحکیم، او د الله تعالی ډیر غالب ډیر د حکمت والا دی. یا ایها الناس، اے خلقو اذکروا، یاد کړئ تاسو نعمت الله تعالی علیکم جب تاسو باندې هو. هل من خالق غیر الله، آیشته یو خالق بغیر د الله تعالی نه. یرزقکم، چې رزق درکې تاسو ته من السماء، د اسمان او الارض، او د ځمکو نه. لا اله الا هو، نشته لایق د عبادت مگر دغه الله تعالی دی. فانا تؤفكون، څنګه تاسو اړولې شئ د حق نه. وان یکذبوک، کچرته دوی د دروغ نسبت کیستا، فقط نو په تحقیق سره کذبت، دروغ نسبت کړي شو رسولانو ته من قبل کا مخکې دستانا. وإلى الله ترجع الامور، او دغه الله تعالی ته خاص کر واپس کول شي ټول امور. یا ایها الناس، اے خلقو، ان وعد الله حق، بشک وعد الله تعالی حق ده. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، نو هرگز د دوکنه کی تاسو ژوند دنیوي. ولا یغرنکم بالله الغرور، او هرگز د دوکنه کی تاسو په الله تعالی باندې دوکا. ان الشیطان، بشک شیطان چې لکم د تاسو لپاره عدو دښمن دی. فتخذوه عدوا، نو تاسو ونیسئ دا شیطان په دښمنۍ سره. انما بشک یدو راغواړي شیطان حزبه خپل ډله لیکونو د دې لپاره چې دوی شي من اصحاب سعیر، د ملګرو د ورنا، ملګرو د داسې ورنا چې هغه لمبي وهونکی دی. الذين هغه کسان کفروا چې کفر کړي لهم شته دوی لپاره عذاب شدید سخت عذاب. والذین هغه کسان آمنوا چې ایمان راوړي او عاملوا الصالحات او نیک اعمال کړي لهم شته دوی لپاره مغفرت بخنا و اجر کبیر او ډیر لوی اجر. افمن آیا هغه څوک زوینه چې خسته کړي شوی له د تسوء عمله، هغه بد عمل ده، فرآه بسوینی هغه بد عمل حسنه خ، فإن الله بشک الله تعالی یضل من یشاء، گمراه کوي هغه څوک چې اراده وشي، او يهدي اولار خي هغه چاته یشاء چې اراده وشي. فلا تذهب، نو تمخ پکېګا نفسک علیهم، نو مخ پکېږي نفس دستا په دوی باندې حسرات سخبغان
دغه غونډې جملې دا ترجمه جوړیږي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات نو تمخه پکېګه په دوی باندې ان الله بشک الله تعالی علیم خبو هذا بما باغ ثمن يصنعون چې دوی کوي والله او الله تعالی الذي غزات ارسل الرياح شرالګي بادنا فتثير السحابا روانوي وريزي فسقناه نمغه خړو بو په دې وريزو باندې خړو بو مونږه هو په دې وريزو باندې بلد میت اغا وچا خاریا فاحينا نمغه ژوندې کو به په دې وبو سره الارض ازمکه بعد موت یا رستو د مرګ د ازمکینا کذالک هم دارنګ النشور هم دارنګ بیر طرف پورته کېدل هم دي د قبرونو نا لګل سرنګ وچ ازمکه موږ په باران باندې راشنه کو او ژوندې کو هم دارنګ به رشیدل انسان په قبر کې بیا بیر طرف پورته کو او راشین به کو من هغه څوکان چې یرید العزت چې اراده وي د عزت فلله العزت جميعا نو د الله تعالی لپاره ټول عزت ندي الیه دغه الله تعالی ته يسعد الكلم الطيب ورخیجی کلمې پاکه والعمل الصالح او نیک عمل کلمه طیبه مرخیجی او نیک عمل مرخیجی يرفعه پرتقوی الله تعالی دا نیک عمل او دا کلمه طیبه چې لا اله الا الله محمد رسول الله والذین وهغه کسان یمکرون چې دوی تدبیرونه کوي السیئات د بدایو لهم شته دوی د پاره عذاب شدید سخت عذاب ومکر اولئک هو یبور او تدبیر د دغه کسان هو یبور دا په هلاکت کې دی والله الا تعالی خلقکم پیدا کړی تاسو من تراب د خورنا ثم من نطفه بیا د نطفینا ثم جعلکم بیا پیدا کړی تاسو ازواجن جوړي جوړي وما تحمل من انثى اجر الله دغه آیات څه مقصد جوړیږي مقصد خو واضح دی خو دا خبره ما بار بار کړیو الله تعالی فرمایي چې ما تاسو د خور نه پیدا کړ دغه څه تعویلات مونږ کړیو مخکې یا دا مقصد چې آدم علیه السلام جوړ یو دویم ته مقصد چې په دې معنی کې د دغه سړی د قبر خور واچنه هر سړی حقیقتا د خور نه جوړ دغه آیات درې خبرې جوړیږي ځانو ته پوي یو دا چې خلقکم من تراب یعنی هغه اصل د تاسو د خور نه جوړ چې آدم علیه السلام دویم چې الله تعالی فرمایي تاسو د خور نه جوړ کړو بالکل هغه معنی سره د قبر خوره مکس شي دله ګوره شیخه او دریم نمبر چې الله تعالی فرمایي تاسو د خور نه جوړ کړو یعنی باران نه وشي سبزیجات او غلجات د زمکه نه راشنه شي او غنمونه هغه غنمونه د خور نه جوړ د خوره کې راوشول خور ملاوت شته پکې د خور ملاوت پکې خامخا شته صحیح ده کنه هغه غنمونه چې انسان خوري دا غي نه منی او نطفه جوړ شي او هغه چې بستریو کې انسان ته پیدا شي په دغه طریقې سره ځان پویو کنه لکه ولی ودود کېږي ظالما ثم جعلکم بیا پیدا کړی تاسو بیا تاسو پیدا کړی ازواج جوړه جوړه و ما تحمل من انثى ونبروي يوم انس ولا تدعو او نو وضع کوي د حمل الا بعلمه مگر په علم د الله وما يعمر من معمر او عمر نشي ور کول یو زیات عمر والتا ولا ينقص او نکم ول شي من عمره د عمر دنا الا في كتاب مگر په کتاب کې دي ان ذلك بشک دعا الله الله تعالی باندې يسير ډیر آسان دي آیا دوی انسان عمر زیاتیږي او کنا کوم عمر چې په تقدیر کې لیکل شوی دی شپېته کاله آیا دا او یا کاله کې دی شي حدیث کې راغلي څوک چې خپلوانو سره تعلق ساتي عمر به ډیر څوک چې زنا کی عمر به الله کمای نو آیا عمر زیاتواله او کمواله څنګه خبرو په دا باندې لک تحقیق واورو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې ګوره دا عمر په درې قسمه یو د دنیا عمر یو د برزخ عمر یو د آخرت عمر د انسان عمر زیاتیږي چې هغه د برزخ عمر چې کوم دی کنه قبر والا هغه لګول راوخلی ور سره جامع نیکانو سره تعلق ساتي خپلوانو سره تعلق ساتي صدقات ورکوي یا څوک ورته دعا وکړي چې عمر کې برکت واچل شي نو ځنې علما فرمایي چې دا د برزخ عمر راوغستل شي او دا ور سره جمع شي څه مطلب
تقدیر کې لیکل شوی چې سړی د شپېتو کالو وي د خپلوانو سره تعلقات وساتل. صحیح شو. د هغې برزخ نه یو 10 کاله راواخلي سره جمع کړي شي او یا کاله عمر شي. او دویمه خبر دا چې تقدیر دی په دوه قسمه، مبرم او معلق. تقدیر مبرم دا هغه تقدیر دی چې کنفرم فیصله به بس دا سړی به د شپېتو کالو وي بس یي به مبرم قطعي خبره. یو معلق دا سړی به د شپېتو کالو وي خو یاره که خپلوانو سره یې ښه تعلق وساتلو صله رحمي وکړه نو بیا به د 70 کالو عمر وي. یاره که صدقه یې ورکړه نو 65 کالو به شي. نو ځنې خبرې د ځنې خبرو پورې معلق دي او کوي نه کړه هماغه 65 کاله عمر وي. او درېیمه خبره پکې دا و چې عمر زیاتېږي نه بلکې عمر کې برکت واچول شي. څه مطلب؟ یو سړی په 20 کاله کې هغه کار نشي کړی لکه بل سړی چې 15 کاله کې وکړي. دغه ته د عمر برکت. موږ استادانو صاحبانو په دې 9 کاله کې دمره کار کړی چې یقینا چا په 100 کاله کې دمره کار نه کړی. دغه ته برکت. نو عمر کې برکت واچول شي. وما يستوي البحران او ندی برابر هغه دوا دریابونه بحر روم او بحر فارس. هذا عذب فرات دا خوږ دریاب دی ډیر خوږ سائغ چې په نرمه سره تیریدونکی دی په ماره کې شرابه هغه څخاک د دې دریاب. وهذا ملح اجاج او دا بل چې دی دا ترش دریاب دی اجاج ډیر ترش. ومن کل او د هر یو نه کاغه خوږ دریاب دی او کترش ته تاکلون تاسو خورئ لحم طریا تازه تازه غوښې وتستخرجون او تاسو راوباسئ د دې دریابونو نه حلیتن څه شی غاڼې تلبسونه چې تاسو اغوندئ هغه استعمالوئ هغه. حالانکه ملغلر یو دا چې دا په ترش دریاب کې خو نسبت مطلب چې دواړو ته مشو. وتر الفلک او تبوینی کشته فيه چې په دې دریابونو کې مواخره سیری کون کی وی او بولرا لتبتغوا من فضله د دې د پاره چې تاسو ولټوي فضل د الله تعالی ولعلکم او د دې د پاره چې تاسو تشکرون شکر وباسئ. یولج الليل النباس وقت شپه په النهار په وخت ورځ کې ویولج النهار او النباس وقت ورځ په الليل په وخت شپه کې وسخر او تابعدار کړی دی الشمس انمر سرګا والقمر اوس په مې الله تعالی کل ټول یجری روان دي لاجل مسمى مقرر وخت پورې چې هغه قیامت دی. ذالکم الله د الله تعالی دی ربکم چې تاسو رب دی له د لپاره الملک بادشاہی دا. والذین وکسان تدعون تاسو عبادت کوي من دونی بغیر د الله تعالی نه ما یملکون دوی نه مالکان کیږي من قطمیر د هغه د کجوري د اډو کې د پاسه د پوټ کې. ان تدعوهم کجر تاسو راو غواړي دوی لا يسمعوا دعاءکم دوی نو اوري هغه بلنه د تاسو ولو سمعو کچ توایونی مستجابو نو جواب نشي در کولې لکم تاسو ته و یوم القیامت او ورځ د قیامت باندې یکفرون بشرککم کفر بکای د تاسو په شرک باندې. ولا ينبئک او خبر دینه کیستا مثل خبیرن په شان د خبیر ذات ته خبر وی. یا ایها الناس ای خلق انتم الفقراء تاسو فقراء الی الله الله تعالی تا والله او الله تعالی هو الغنی الحمید الله تعالی غنی دی او حمید دی. ان یشاء کچته اراده وشي الله تعالی یذهبکم بوبزی تاسو ویأتی اور بولی بخلق جدید نوې مخلوق وما ذلك او نه دا کار الله په الله تعالی باندې عزیز ډیر ګران. ولا تزرو نباروی وازره یو بارون کوي وزر اخرى هغه بار د بلچا نباروی بارون کوي بار د بلچا ذاتی گناہ بدی و بل اغا نشی برداشت کلی او نبشی پشا کولی مگر سببی گناہ چو پاگی کی بیا ملوث کی دی شي خلق. و ان تدعو مسقلتن لگا خبره په یوځای کې زرکان جنگی دا چا چې تنظیم کړي دا ټوله گناہ په د باندې هغه ګناهګار دي خدا غټي جیواره پکېږي هغه پکېږي. الله د خلکو ته هدایت کوي چې د پیسو په لالچ کې برداشت بیا غشي ارث تیر شي. وین تدعو کچتت
او ان تدو او کچ تراو غواړي مثقلتن یو بار رون کې الی حملها اغه بار خپلتا یو بار رون کې څوکرا او غواړي خپل بار لا نو لا يحمل منه شيء نبشي بارولې د دې بار نه شي ولو کان ذا قربا اگر کنيز دې خپلوانی نو انکار بدت کی انما بشک تنذر الذين تيروي هغه کسان يخشون ربهم چې یریږي خپل ربنا بالغیب په غیبوبت کی واقاموا الصلاه ومنذ قائم کړه دې ومن تزکا هغه څوک چې خپل ځان پاک کی د ګنا نه فانما يتزکى لنفسه بشک ځان پاک د خپل ځان لپاره والى الله المصير او خاص الله تعالی تابع تور تک دی وما يستوي الاعمى والبصير او ندی برابر او بنا یعنی مسلمان او کافر ولا الظلمات ولا النور او ندی برابر هغه تیری د کفر او رڼا د اسلام ولا الذل ولا الحرور او نه سورې برابر دی او نه سخت ګرمي وما يستوي الاحياء ولا الاموات او ندی برابر الاحياء مؤمن ولا الاموات او مړي یعنی کافران ان الله بشک الله تعالی يسمع او رول کوي من هغه چاته یشاء او چې را دی وشي وما انت بمسمع من في القبور او نیت او رون کوي هغه چاته په القبور چې په قبرونو کې دي دا نه مراد ژوندۍ کافران ژوندۍ کافرانو ته هدایت نشي ورکړي لکه څنګه چې قبرونو کې مړی پراته دي او هغه او رول خو کې خو عمل پې نشي کړی قبر کې خو عمل بیا نشته په قبر کې خو بیا عمل نشته بلکې څه چې کړي هغه به ته خوري چې څه کړي هغه به ته استعمالي هغه اجر متقدم به ته مطلب چې حاصل نو الله پکې چې ته اورون کې نه هغه چاته چې په قبور کې مفسرین د تلکی چې دغه مراد ژوندۍ کافرانو ژوندۍ کافرانو ته نصیحت بے فائدې لکه څرنګه چې قبرونو والا مړو ته نصیحت بے فائدې دا خبره ان انت نیت الا نذیر مگر يرون کوي نور د شلو احادیث نو دغه ثابت او چیرې مړی اورېدل کوي نو سره بیا څه کی نو قرآن پاک ترجمه دا سه پکار دو چې خپل منځ کې پایاتو کې سره ټکراو رانشي او نو متواتر او مشهور احادیث سره ټکراو راشي دا سه ترجمه باندې کې چاوي سره ټکراو راشي ان بشک مونږه ارسلنا کله کله مونږه ته بالحق په حق باندې بشیرا زیر ورکون کوي و نذیر او يرون کوي و ان من امه او نشته یو امت الا خلا مگر تیر شوی دی فی هغه امت کې نذیر یو نبی مبارک و یکذبوک کچ د دوی د دروغ نسبت کی ستاته فقط نو په تحقیق سره کذب الذين دروغ نسبت کړي واغی کسانو من قبل چې مخکې دوی نو جاءتهم رسلهم راغلی دوی ته رسولان دوی بالبينات په واضح دلایل وبالزبور او په صحیفه باندې وبالکتاب المنیر او په روخانه کتاب سره ثم اخذت الذين بيماوني واغا کسان کفرو چې کفر کړو فكيف كان نکیر نو څنګه او اغا ناشنا عذاب زما الم ترى تنغور اے مخاطبه ان الله بشک الله تعالی انزل نازل کړي دي من السماء دوريزنا ما ان وب فاخرجنا مغرا واستري به په دیو سره ثمرات مختلفا میوجات مختلف الوانها اغرنګونه دي مختلف دي ومن الجبال او د غروننا جدد حسيدي بيد سپين ماربل دي وحمر او زنی سی چې هغه سره دي سره ماربل دي مختلف الوانها مختلف دي اغرنګونه دي وغرابي بسود او زنی ماربل چې هغه تکتور وي ومن الناس او زنی د خلقنا والدواب او د چرپیانو او الانعام او د سارونه مختلف الوانه مختلف دي رنگونه د دې کذالک هم دانګي الله تبارک وتعالى دا څه کوي انما يخشى الله بشک يريږي الله تعالی نه من عباده بندگانو د الله تعالی نه العلماء او علماء بشک د الله د بندگان الله تعالی نه يريږي په بندگانو د الله تعالی کې العلماء او علماء تر يريږي ان الله بشک الله تعالی عزيز ډیر غالب دی غفور او ډیر بخښونکی دی اجه پورې د قیامت باندې الله تعالی علماء راو غواړي اے علماء ما تاسو له علم نو درکړی چې بالکل اے علماء تاسو په سینو کې ما معرفت نو اچولې یا الله بالکل اجه خدامه دغه لپاره چولې او چې تاسو له عذاب در نه کم زې جنت لاله شو تمام علما بروان شي جنت ځکه امام غزالی سے فرمایي چې د عالم د پیر سي دا د شهید د وینې نه قیمتي وګورخه ځکه چې یو مجاهد چې jihad ته لاړو او شهید شو دا یو عالم تیار کړی دی د یو تقریر اوریدلې دی د یو کتاب لیدلې دی
دی د جهاد په مسلو باندې د یو عالم نه پوی دی هله دی لاړو شهید شو. ځکه دا حدیث مبارک دی بخاری شریف کې 70 نمبر حدیث دی. بخاری شریف کې 70 نمبر حدیث دی. من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. چاته چې الله د خیر اراده ولري نو په دین کې پوهه وي. نو طالبانو دا دین ته په کمزورۍ نظر ما ګورو. الله موږ ته د خیر اراده کړې نو ځکه موږ په دین کې پوهه ملاو شوی نو شکر دی الحمدلله. ترمذی شریف کې حدیث دی 2685 نمبر. نبی علیہ السلام فرمایي عالم دین د پاره اسمان کې مارغان د مغفرت دعا غواړي، اوبو کې مایان، پزمکه باندې چرین پرین، او تر دغه پورې چې میګي په خپل کور او په سوړه کې عالم دین د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي. دا څه دا ته مطلب چې دین او خلکو ته خلکو له جامع ورکې، ته خلکو ته حدیث بیانې، ته خلکو له درس ورکې. نو عالم لخپل درجه نه منکر دل نه دی پکار. ان الله بشک الله تعالی عزیز ډیر غالب دی، غفور ډیر بخون کوي. ان الذين بشک اغا علماء یتلون چې دوی تلاوت کوي کتاب الله، کتاب د الله تعالی، واقاموا الصلاه او منقایموي، وانفقوا او خرچي کوي مما داغه تن رزقناهم چې موږ ورکړي دوی ته سرن پټ وعلانیه او پخکار سره. يرجون دوی امید لري تجارت اند داسې تجارت لن تبورا چې نه به هلاکیږي هرگز. لیوفیهم د دې لپاره چې پوره بدل ورکړي الله تعالی دوی ته اجورهم د دوی د اجرونو او یزيدهم او زیات کړي الله تعالی دوی ته من فضل د فضل خپلنا. انه بشک الله تعالی غفور ډیر بخون کوي، شکور او شکر قبلون کوي. والذي او هغه ذات اوحینا الیک من الكتاب، والذي او هغه کتاب اوحینا چې موږ وحی کړی دا الیک استاته من الكتاب د کتابنا، هو الحق اغه حق مصدقا تصدیق کوونکی لما ده هغه کتاب د پاره بین دی چې مخکې د دین دی. ان الله بشک الله تعالی بعباده لخبير بصير، پخپلو بندگانو باندې خامخا ډیر خبر دی او ډیر لیدونکی دی. ثم اورثنا الكتاب، بیا موږ میراث کړو کتاب الذين هغه کسانو ته استفینا چې موږ غوړه کړو من عبادنا د خپلو بندگانو نه. فمنهم نزن د علماؤنا ظالم ظلم کون کی ویل نفسي په خپل ځان باندې، ومنهم اوزن د علماؤنا مقتصد درمیانه حال وی، ومنهم اوزن د سابق بالخيرات مخکې کیدون کی وی پنه کوي کې باذن الله په حکم د الله تعالی سره. ذالک هو الفضل الكبير، دا الله تعالی لوی فضل دی. ذالک دا هوا دا الفضل الكبير لوی فضل دی. جنات عدن جنت دامه شو سے دوالا، يدخلون دوی بداخله کې د جنت ته، یحلون اچول بشی پیا په دې جنتونو کې دی جنتیانو ته من اساورا د بنگړونا من ذهب د سرو زرو. عبد الله ابن مسعود سے فرمایي چې دا علما په درې قسمه دي. یو داسې علما چې شپه او ورځ په معاصیو کې مبتلا دي، ګناهونو کې. یو داسې علما چې مقتصد دي، ګناهونه یې شته خو نیکیم دي. او دریم دا چې مکمل نیکان دي. دا پاس ویل شو کنه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. خا ولؤلؤا او ملغلر بوي ولباسهم او جامع بدوی فيها په جنتونو کې حريرون درې خموالوي. وقالوا او واي بجنت یان الحمد لله الذي تمام سنا صفت اغه ذات پاره دی اذهبا چلری کړو عنا زمنا الحزنا اغه تکلیفنا او غمنا. ان ربنا بشکر رب زمونږه لغفور خامخ بخون کړي شکور قبلون کې د شکر دی او د اعمالو. جنتیان به الذي اغه ذات احلنا چ حلال کړو موږ ته دار المقامه اغه کور د اوسېدل والا من فضل په خپل فضل باندې. لا يمسنا فيها نسب، نظر رسیدل مونږ ته فيها په دې جنت کې نسب تستوماتیا او ستړی والی. ولا يمسنا او نه رسیدل مونږ ته فيها په دې جنت کې لغوبن څه خفغان. نو ځنې ټینګ کې جنت نسبت کېږي اعمال ته، چیرې د جنت تم نه باستو د دې په سبب د هغه اعمال چې تاسو وکول. دلته جنتیان څه فرمایي؟ احلنا دار المقامه من فضله،
صحیح خبر دا چې جنت چې دا د الله په فضل ملاوي که جنت وی په عمل نو مونږ بایللې که په رحم د الله وی امیدوار نو غرض دا چې په عمل باندې جنت چې دا نشته نبی رسول الله صحابه ته فرمای په جنت یعنی عمل باندې جنت نشته صحابه فرمای او تاسو بچاو او زم په خپل عمل باندې جنت نه دروم مگر دا چې د الله فضل وشي خدا سن شرور اعمال له چټي ور کی وای چې بس الله فضل دی اعمال له چټي ما ور کوا اعمالم کوا او نور دخول د جنت چې د الله په فضل باندې زکه چې کینو کچ دا غونډه دنیا عمل نه خو ما او تو کو کنه چې د جنت داغه طالب د جنت داغه د شراب او د چینی او د ولی او د نهر دیو کټوري د شرابو موتانی لایک زکه چې په کومه طریقه باندې جوړ شوی دی په جنت کې دی وړو کې کوټانه چې غونډه دنیا عمل خو کې کنه یقینو کچاغه کوټانه هغه ته ډیر اوچت دمر اوچت جنت خو غرض دا چې الله تبارک وتعالى دې تو فرمایل چې تاسو اعمال کړی دي د مال خاطرم کړی څه اعمال دي او اعمال د وجه نه بس الله پاک فضل وشو ز جنت ته داخل نو غرض دا چې جنت ته دخول د الله په فضل باندې دی خو اعمال هم ضروری دي ځکه چې ځنې حدیثو کې راځي نبی رسول الله نه پوښتنه وشو جنتی څوک دی او دوزخی څوک دی جنتی هغه څوک دی چې په دا دنیا جنتی عملونه کوي او دوزخی هغه څوک دی چې په دا دنیا دوزخی عمل نه کوي واضح خبره نو زنه ټکی اعمال ته نسبت کیږي زنه ټکی فضل الله ته خو حقیقت دا چې په فضل الله باندې کیږي والذین واکسان کفروا چې کفر کړي لهم شته دوی د پار نار جهنم اور د جهنم لا يقضى عليهم فیصله بنش کوله په دوی باندې فیموت چې دوی بړشي د مرګ فیصله نشتا ولا يخفف نبشي سپکولانهم د دوی نه من عذابها عذاب د دوزخنا کذالک هم دانګي نجزی کل کفور منگا بدلور کو ہر ناشکرتا ہر کافر تا وهم اوی بدوی یسطرخون فیها چدوی بچغی او پریادون وہی فیها پدی جہنم کی او یہی بچ ربنا اخرجنا اے رب زمونگا مونگا اوباسی نعمل صالحا چ مونگا عمل کو نیک غیر الذی علاوه ده غنا کنا چ مونگا نعمل چ مونگا عمل کولو فرشتي بورته وی اولم نعمرکم آیا مونگا عمر نو در کړي تاسو ته ما يتذكر فيه دمر عمر چې يتذكر فيه چې نصيحت هم کې قبول کړي وي فيه باغ عمر کې من تذكر هغه چا چې نصيحت قبول کو وجاءكم النذير او راغلی و تاسو ته النذير يرون کی تاسو الله دمر عمر در کړي چې تاسو په کې نصيحت قبول کړي وي من د هغه چا نه تذكر چې نصيحت به ور کولو یا من هغه څوک تذكر چې نصيحت به قبولولو وجاءكم النذير اور اغله وای تاسو ته النذير ير ور کون کئ تاسو لا انبیاء راغلی خو لیکن دا غوی خبره تاسو نه منلی فذوقوا وما للظالمین من نصير او څکې دا عذابنا نبوی د تاسو د پاره من نصير څوک امدادي ان الله بشک الله تعالی عالم دی غیب السماوات والارض په غیب د اسمانو او پزمکو باندې انه بشک د الله تعالی چې عالم ډیر په دی په ذات صدور د زړونو په خبرو باندې د الله په دربار کې غیب نشتا الله ته هر څه ښکارل د بندگانو په نسبت باندې هغه شی نه چې غیب دي نو هغه الله ته ښکارل ورنه د الله په دربار کې غیب نشتا هر څه ښکارل عالم الغیب والشهاده یو شی دا غیب چې د موت په نسبت باندې چې موت کمزوري هو الذي ذا الله تعالی غزا تجعلکم چې پیدا کړی تاسو خلائف خلیفگان فی الارض پس بک کې فمن کفر بزغه تو چې کفر کې فعليه نو وبال بداغه باندې کفر د دوی په د باندې به د کفر هغه سزا او وبال وی ولا يزيد او نزیاتوی الکافرین کافران لرا کفر د دوی اند ربهم د خپل رب پنځ باندې الا مقتا مگر غصه ولا يزيد الكافرين او نزیاتوی کافرانو ته کفر دوی الا خساره مگر تاوان قول ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم ارایتم تاسو خبر را کئ شرکاءکم الذین تدعون من دون الله تاسو خبر را کئ د خپل شرکاو اغا تدعون چې تاسو به عبادت کوئ من دون الله
بغیر د الله تعالی نه. ارونی اخای ما تمازا خلقو څه پیدا کړی دی بوتانو من الارض دزمکنا ام لهم یاشته دوی د پاره شرکون څه شراکت فی السماوات پاسمانو کې ام آتیناهم کتابا یا مونږ ورکړی دوی ته یو کتاب فهم بس دوی علی بینات په دلیل باندې منه د الله د طرفنا بلکې یعد الظالمون وعده نکوي ظالمان بعضهم زنی دوی بعض زنی نور سره الا غرور مگر د دوکي. ان الله بشک الله تعالی یمسک السماوات ساتی اسماننا والارض ازمکه انت زولا چې زائل نشیر او ورزيږي ولا ان زالتا کچته زائل شول یعنی راو ورزیدل ان امسکهما نساتی دازمکه اسماننا من احد ایتو کمن بعد بغیر د الله تعالی نا من بعد رستو د الله تعالی نا د الله نه بغیر بل څوک نشي ساتلای بلکې الله به ساتي من احد یو څوک من بعد رستو د الله تعالی نا انه بشک د الله تعالی کار دی حلیمن غفورا ډیر صبرناک او ډیر بخونکی. واقسم بالله او دوی قسمونه خورل په الله تعالی باندې جهد ایمانهم سخت قسمونه لئن جاءهم کچ تراشد تنذیر ير ورکون کوي لا یکونن نخامخا په تاکید سره وای به اهدا ډیر هدایت والا من احد الامم یود امتنا فلما پسر کلا جاءهم چراغ دوی تنذیر ير ورکون کوي اول به چې نذیر راشي نو موږ ډیر په امتونو کې به موږ ډیر خيو هدایت باندې وایو چکل نذیر راغی ما زادهم زیات نه کو دا نذیر دوی تا الا نفورا مگر نفرت استکبارا فی الارض. او دا معلومات چې تاسو ته په مدینه منوره کې دا يهود سره اوسېدل بنو قریظه بنو نذیر بنو کنقاع حالانکه د يهود خپل علاقه چو دا کومه شام بنی اسرائیل دي کنه د يهود او د بنی اسرائیل خپل علاقه شام دو او اوسېدل چرته په مدینه منوره کې لګایته تم اوسېدل شام کې خدا څو ګروپونه او خیلونه دلته آبادو دا د دې لپاره راغلی چې نبی اخر زمان را روان دی په مدینه منوره لبراتی تورات کې لیکل شوی او انا راشه دلته ورته آباد شو چې راشي چې ایمان پی راوړو خدمتونه یې وکړو مخکینو خلکو دا سوچ خو چې کله کړوسی او کودی او پردی او لاندې خلک راځي ډېر وخت په منځ کې تیر شو نو چې نبی علیہ السلام راغی سي ته انکار وکړ نو الله پکې چې ګوره تاسو لکه دلته مدینی منورې خبره نه مراد خاص یو خبره وکړه الله پکې چې ګوره کافرانو داسې یو سوچ دی چاول د دغه خبرې خواهش او تمنا کی چیرې موږ له یو نبی راشي نو موږ ډېر زیات په هدایت باندې شو د نور امتونو نه خو چې کله نبی راغلی دی نو چې کله نبی ورل راغی نو نفرت نور زیات شو استکبارا تکبر د پارا فی الارض پسمکا کی د پارا د تکبر فی الارض پسمکا کی استکبارا تکبر وکړو فی الارض پسمکا کی او مکر السیئ او اغه تدبیر بد ولا يحق المکر او ننازلگی المکر او ننازلوی المکر تدبیر السیئ اغه بد تدبیر الا باهله مگر په خپل اهل باندې څه مطلب کوم پلانونه او تدبیرونه چې د اسلام خلاف جوړوي هم دوی به تبا کوي فهل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا سنت الاولین مگر طریقو د پخوانو خلکو انتظار کوي چې عذاب پر راشي فلن تجد لسنت الله تبديلا نو هرگز به بیان موزي طریقې د الله تعالی د پاره ست تبدیلی ولن تجد او هرگز به بیان موزي لسنت الله هغه طریقې د الله تعالی د پاره تحویلا س اړول اولم يسيروا آی نگر زیرا ګرځي دا کافرانه فل ارض پسبک کې فینظروا چې دوی وګوري کیف کان عاقبت الذين سنگو انجام د هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نو وکانو او دوی اشد منهم ډیر زیات سخت د دوی نه قوتن د طاقت په لحاظ سره وما كان الله او نه الله تعالی ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض چې عاجز کی دا الله تعالی من شيء شيء في السماوات پاسمانو کې دا سے تو نشتا چې الله عاجز کی ولا في الارض او نه پسمکو کې دا سے تو شتا چې الله عاجز کی انه بشک د الله تعالی کان د علیم ډیر پوها قدیر ډیر د قدرت والا ولو يؤاخذ الله کچتنی وی الله تعالی الناس خلق بما په اعمالو کسبو چې دوی کول ما ترک علی ظهرها من دابه
نبوی پریخی اللہ تعالیٰ پدے شاد دزمکا باندې من دابتن څوک زندہ سرائی ولکن یؤخرهم لیکن رستو کوي اللہ تعالیٰ دوی الى اجل مسمى مقرر وقتا فاذا جاء اجلهم کله چراشی دوی تا اغه نیټه دوی فان الله بس بشک اللہ تعالیٰ کان دی بعباده بصیرا پخپلو بندگانو باندې خلیدون کوي اللہ فرمائی کچرتا اللہ پاک انسانان نیوئی په هغه اعمالو چې دوی کسب کړو نو په دې ځمکه باندې به زنده سړی نه وای پاتې ځکه چې وچو سره لاندې سیزي نو داسې خلک شته اوس که وګوري په دنیا کې هم کافر زیات دی اوس که وګوري په دنیا کې هم کافر زیات دی د مؤمن نه د هغې باوجود د دنیا سسټم روان او روان دی او ډېر وخت نه روان دی نو الله پاکې چې کچټه دغه خلکو د ظلمونو او د ګناهونو د وجې نه ما خلق په دنیا کې نیوای एकदम نو په دغه دنیا کې به څوک نه وای پاتې خو ورسته قومي اجل مسمى تا چې هغه د قبر زندگی دو هغه د آخرت زندگی دو څوک د دامای چې امریکا سپر پاور دو هو دا خو الله په حق دی په حق نه دی انما نملی لهم ليزدادوا اسما موږ مهلت دوی لور کوو چې ګناهونه زیات شي صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی